چې کوم عمل الله ویلی محمد رسول الله ما ته د هغه طریقه ښودلي. دا خادي پیغمبر هم کړې ده، دا مړی د پیغمبر کم شوی دی، دا ګاون هم پیغمبر کړی، تجارت هم پیغمبر کړی، سفر هم کړي، سیزنونه هم تللی دی. تاریخ وګوره، د خپل عالم نه تپوس وکړه وایي د دې شرعي طریقه څه ده. موږ خو دا نه کوو چې کله موږ د کندې نه ښکته وغورځېږو او ځان ښه مالامال کړو، په سود کې ښه ایم ای وکړو، صحیح ده، پی ایچ ډي پکې وکړو، کور پکې جوړ کړو، ټولو 15 شپږو بچو له پکې واده وکړو، 2 چته بنګله جوړه کړو، اسلام آباد باراکاو کې په حیات آباد کې ښې بنګلې والو، بیا راشي مولوي صاحب یاره دا زما کاروبار به حلالي کو حرام؟ نه ته خو جهنم ته تللی، نو تا خو ځان ورچلی دی دا دومره شی نه چې دې راوړه کور ته. نو ګوره وروڼو چې موږ کله تباهۍ سره مخ شو، موږ کله هلاک شو او تباه شو، بیا عالم له راځو. نه، ته چې تاده اوږدې، ته د پټیک دی، ته کرونده کې، ته زمینداره کې، ته عالم ته ووایه چې مولوي صاحب عشر څه ته وایي؟ زموږ زمیندار عشر نه پېژني، هغه وایي چې دا کومه میوه ده. نصف عشر نه پېژني چې دا نصف عشر پکې څه شی دی. زمونږ باغات لا پخ شوي نه یې موږ خرڅ کړي، دا خو ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه به خرڅوئ حتی تحمره، چې سره شي، میوه پخه شي، دا د آفتونو نه محفوظه شي. په دې خو د فقهاو اتفاق د امام مالک رحم الله به د خپل علاقې میوه نه خوړله، ویل دا غیر شرعي باغونه خرڅوي دا خلک. نو ګوره د 2 د 3 کالو ورکه میوه خلکو ورکړي او دا یې خرڅه کړي، شنګټۍ دا یې خرڅې کړي. د عالم نه تپوس نه کوي چې د مولوي صاحب نه تپوس وکړه چې د باغ د شرعي طریقه د خرڅ څه ده، د فصل شرعي طریقه څه ده، د بوسو کې زکات شته کو نشته، په میوه کې شته نشته، په غنمو جوارو کې دی کو نه دی، خرچ په اجاره مې پټۍ نیولې دی، د دې شرعي طریقه څه ده؟ اجاره په اسلام کې څه ته وایي؟ ما خو اجاره ناروا کو، اسلامي اجاره خو موږ نه کوو، موږ هغه له 50,000 روپۍ ورکړي چې دا به ساسه پرتي او پټۍ به زه کارم، دا خو حرامه ده، لکه د دکان انډوانس، دا خو جایز نه دی. نورونو دا ټول معاملات قرآن ذکر کړي، دا ټول مسائل قرآن ذکر کړي. قرآن کریم ته کینو، دی علماو له کم از کم موږ نیمه ګنټه په ورځ کې ورکړو، خاص کر د امیان حضرات طلبا خو راغلي، هغه سبق وایي، خو دا دکانداران زه تاسو ته سوال کوم، دا دکانداران دی علماو سره کینئ او دی علماو پسې ونښلئ.